نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د الله پاک د یو نوم وظیفه ده. تاسو د الله پاک د یو نوم دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز ستاسو به هر مقصد، هر ارمان، هر خواهش دا به الله پاک پوره کوي. ستاسو هغه ناممکن حاجتونه چې اوس پورې نه دي پوره شوي انشاءالله پوره کیږي به، ځکه چې زموږ ستاسو رب د کن فیکون ذات دی. تمام جهان خالق د الله پاک دی، د جنتونو خالق، د فرشتو، د تمام جهان دی. زما استا د مور پلار دغه رنګې څومره چې کائنات دی د هغې خالق دی. په لفظ کن سره محترم الله پاک د هر څه پیدا کړي دي. تاسو دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز مالداري دا به ستاسو خپې ښکلی، مالداري دا به ستاسو قدمونه ښکلی، مال او دولت، رزق، فراخي، دغه رنګې د دنیا هر سهولت به تا پسې را رواني. بس د الله پاک د یو نوم د ژوند حصه سازه کوي، انشاءالله العزیز ستاسو ژوند دا بدلیږي. صرف 300 پیرې ووایئ، او که څوک د 300 پیرو نه سوا وایي نو ډېره زیاته فایده او نورم حاصلېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب، انتهایی پاورفل وظیفه ده. د وظیفو په دنیا کې د ټولو نه بهترین او سپیشل وظیفه د محترمو نن تاسو ته د وظایف کې دنیا له طرف نه دا پیش کېږي. انتهایی مجربه علماء کرام په دې وظیفه باندې ډېره زیاته تجربه هغوی دا کړې ده. هغوی دا وایي چې دا وظیفه څوک کوي الله پاک بوله زندگی او ژوند دا بدلی، سکون به الله پاک له په ژوند کې دا راولي. یاد ساتئ محترمو، ناامیدي د ګناه ده. الله پاک په خپله وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږئ مه مایوسه کېږئ. موږ لږ شان معمولي ذکر وکړو، بیا د هغې نه بعد بیا موږ مایوسه یو چې یاره دا خو نه کېږي او دا صحیح حساب کتاب وشو، دا صحیح حساب کتاب دی. هېڅ هم نشته محترم، هر څه د الله پاک ذات کوي. کون فیکون صفات والا ذات دا زموږ استازو خدای دی. موږ او تاسو اورېدل غواړي چې زما را بنده څه وایي، موږ او تاسو لیدل غواړي د دوی اعمال څنګه دي. آیا د زما د نوم یو 100 پیره واغوستو، 1000 پیره واغوستو، 2000 مایوسه شو؟ که تاسو ګوره الله پاک ته موږ زاري وکړو، چې کله الله پاک ته موږ زاري شروع کړو هغه له خوند ورکوي، چې خوند ورکوي وله نو څومره چې موږ د الله پاک نه غواړو انشاءالله هر څه میلاویږي. نن چې کومه وظیفه ده محترمو انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده، انتهایی محترمو د کمال وظیفه ده. په ژوند کې دا وظیفه پیره خامخا کول پکار دي، خامخا کول پکار دي، ځکه چې الله پاک زموږ حاجتونه پوره کوي، مشکلات دا ختموي. نن چې کومه وظیفه ده 300 پیرې به تاسو الله الصمد دا به وایئ، الله الصمد 300 پیرې روزانه. چې کله دا برابر شوله 300 پیرې نو بیا به د هغې نه بعد تاسو مخکې وروسته د درود شریف 11 پیرې ووایئ او بیا د هغې نه بعد دعا وکړئ، اوږده دعا وکړئ. داسې دعا وکړئ چې الله پاک ته ویني چې واقعي د دې سړي حاجت دی. الله پاک ته پته هم ده، په بعضې وخت کې انسان ته پته وي بیا هم دا وایي که نه چې لکه دی ورغی دی څونه فریاد کوي، نو صرف ګورې لږه ازمایش یا امتحان او دغه رنګې ستا حاجت پوره کېږي انشاءالله، مشکل به ختمېږي. خو دا یقین به ساتئ چې الله پاکه ته زما مشکل پوره کوونکی یې، ته زما حاجت ته پوره کوونکی یې، مشکل دا لر کوونکی. نو موږ به یقین ساتو په الله پاک باندې انشاءالله هغې هر څه به ټیک کېږي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.